أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین سورة الدخان مخی صورت کے مشرکین په دلائل و شبهات باندې ردو دی صورت کے اغیل عذاب دنیاوی نے یہ رور گئی تو گور اسم شے کہیں دنیا کے وربان عذاب راشی صورت داوام دا تخفیف دنیاوی عذاب الدخان خبر بکی گی دی صورت کے او بدشت الکبرى بدر کی پدی باندې عذاب راتل هغه ذکر بکی گی تا آغا نعمتون ذکر بکی گی جل فرعونیان نپاتی شو دا قرآن دا وقت نزول خبر بکی گی چی قرآن کلا نازل شوی دے دا قوم توبع تذکر بکی گی سورة الدخان لسم آیت ندانو ماخوذ دے الدخان دخان ویلی شو لوگی تا فضیلت ددی صورت دادے سنن ترمذی حدیث 2888 چاچ دشپی سورت دخان ولستو سو چسار کی گی ناللہ بدے بخلی لیکن دے سند کمزور دے راوی پکے موجود دے منکر الحدیث دے بل حدیث دغشان نکل دے ایتم غریب ویلی شوی دے چاچ حامیم الدخان جمع پش پولستون دے وہ بخلی شی سند کمزور دے حامیم والکتاب المبین گواد کتاب واضح بیان کو ان کے انا انزلناہو یکن منگدہ کتاب نازل کرے دے فی لیلت مبارکہ دا برکت پشپا کے صدویم لمی لیلت القدر دے یونمی لیلت مبارکہ دے دا رمضان کے دا دانچ دا پشابان کے دا شب برات تے دا دیا غدا سے بکواس دے احادیث تو لاغی کمزور دے زان نخل کو جو کلی انا کننا منذرین یکنی منگا یرور کون کی فیہا پدیش پد لیت القدر کے یفرق و تقسیم ولشی کل امر حکیم ہر حکمت والکار امرا من عندنا خازمون پا حکم انا کننا مرسلین یکن منگا رسول لیگن کیو رحمتا من ربکا خاص پر رحمت استاد رب سرا انہو هو السمیع العلیم یکنا غلا ہر سلو لیدن کے دو پار سپوئے دے رب السماوات والارض داغی رب پر رحمت سرا چی رب دا اسمان نوزم کے دے وما بینہما داغ سرب دے چر دے دوارو پمینس کی دین کنتم موقنین کدر تاسو یقین کون کی شے لا الہ الا ہو لاغنا سوا بلسوک دے عبادت حقدار نشتا یحیی و یمیت و آغا جوندی کول عمر کول کی ربکم ستاسو رب دے و رب آبائکم الاولین و ستاسو نمحکنو مشرانو رب دے بل هم فی شکی یلعبون بلکہ دی پشکی دی علوبی کی فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین فرتقب یوم انتظار کا ودا آغر استات السماء چخکارب کی اسمان بدخان مبین خکار لگی یا خودینا قحط مراد دے چپارا براغیو یا قیامت تنزدی اسمان بوی لگی شی یغشن ناس دغلگی خلق بپٹ کی حاضا عذاب علیم دا درناک عذاب دے ربنا اکشف عنا العذاب اے رب زمون عذاب درگی دا خلق بوئی انا مؤمنون یکن منگ ایمان روڑن کیو انا لهم الذکرہ سنگا کی دیشی لدی دا پارا موقدن سیتو وقد جاہم یکن راغلیو دیتا رسول مبین وضاحت کون کے رسول ناغٹے میں ایمان نروڑ غس روڑیو ثم تولو عنہو بیام دی ناغن مخڑولیو وقالو ویل دے کافرانو ویل معلمن خودنا کڑی شوی دتا مجنون لیونی دا پیغمبر انا کاشف العذاب یکن منگ عذاب لرکون کیو
قلیلا لگمدا انکم عائدون یقیناً تاسو بیا واپس کی دن کے کفر تا یوم نبتش البطشة الكبرى وکمر سیو منگو نسولوی نیول انا منتقمون یقین منگا بدلا غستن کیو ولقد فتنا قبلهم یقیناً ازمیخ کرو منگ دا دین مخی قوم فرعون دا قوم دا فرعون وجاءهم راغل وغیت رسول کریم عزت مند رسول ان ادو الیا دے پیغام سر رسول راغلو چی ما تا حوالے کے عباد اللہ داللہ بندگان بنی اسرائیل انی لکم رسول امین یقیناً یمزو تاسو تا ماندار رسول لگل شویم وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ او پدے خبر اچ سرکشی مکوے دا اللہ پا مقابلہ کے انی آتیکم یقیناً تاسو تا پیش کون کے بسلطان مبین اختار دلیل وَإِنِّي عُزْتُ یقیناً پنایو غالم بے ربی و ربکم خپل رب استاسو رب سران ترجمون دے خبرنا چ تاسو ما سنگسار کے ما پگٹولے وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي اکچر زما تصدیق نکوے ما منینا فَاعْتَزِلُونِي زما مخپریک دے نما مخمنی سے موسیٰ علیہ السلام ہوتوے فَدَعَا رَبَّهُ ناغد وَاُقْلَدْ اخبر ربنا أَنَّهَا أُولَئِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ چیکنن دایو مجرم قوم دے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا نظما بندگان سردش پیش پی دوزا موسیٰ علیہ السلام تعالی ہوئے انکم متبعون یقیناً تاسو پسی بات درتل کی دیشی فرعونیان بتا پسی درزی وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا او پریک دا دریاب رہوان پزے اولار دریاب چکر دولس لارشو اللہ تے بیا ولا امسام را بغوا عمدہ غسی پریک دا ذات تو انہم جندن یقیناً دا فوج دا فرعونیانو دا مغرقون غرقی دن کے کم ترکو سمر دیر پر خود لغی من جنات و عیون باغنو چینی نیک قریش والو دا فرعون انجام تو گورے اگر رسول سر سکڑو تاسو سر سکوے دغس انجام شو تاسو هم دغ انجام شو گورے سمشے و زروعن و فصلن پر خود و مقام کریم و دارام زینا و نعمت و دعی سامان کانو فیہا فاکہین چدی پاگے کی مزے کون کیوں کذالک دغشان معاملکو منگ مجرمان سرام و اورسناها منگ دے وارث جوڑ کل قوما آخرین بل قوم آغیر عرص واغستو فما بکت علیہم السماؤ نو انجڑل پاغی پسی اسمان دے فرعونیانو پسی اسمان انجڑل والارض و نظم کے ولی پلیتانو دی شکر وباسه شکر جلا مردار شو وما كانوا منذرين انو دی مهلت ورکړی شوی ولقد نجینا بنی اسرائیل یقین موږ نجات ورکړو بنی اسرائیل ته من عذاب المهین رسوا کون کی عذابنا من فرعون ین فرعون انه كان عالیا یقین غسر کشو من المسرفین دحدنا دوتن کنو ولقد اخترناهم یقین من اغیل ترجیح ورکڑو علی علم سرد علمنا علی العالمین پا مخلوق بنی اسرائیل یادی علم پکن اللہ من ورکڑو وآتیناهم من الآیات ورکڑو من غیتا لنخنا ما فیه بلاء مبین آغا چه پائے کی اخکار انعامو ما پی دیر سانات کرو دیر معجزات میں ورکڑو انہا اولائی لیقولون یقیناً دی خامخوائی دوسنی کافر ان ہیا نددا الا موتتنا الاولا مگر زمونگاڑم بنی مرگ وما نحن بمنشرین نوی منگا دوبارہ جوندی کنی شوی فأتو بآبائنا نراول زمون مشران ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنیے اسے راولو اس قیامت ہونے چاہو سے راولو اہم خیرن آیا دی پا غرحال کی دی دا مکی والا ام قوم تبع یا تبع قوم دا مکی والا تبع پیجنی خپلی شیرنو کے باغی ستائل درخ خلق دیوئی خواغی نا فرمانی کرو نا اللہ تبا کرو نا اللہ یدی خری پا فکر و خیال کے کنا تبع خری والذین من قبلهم آکسان چل دین مخیو
دی خری کا غی خری ټول ترکی یافتو او چې ټول کفر کو نه هلکناهم مونږه غي هلاک کړو چې توبه هلاک شنه تاسو هم هلاکېږئ انهم كانوا مجرمين یقینا غینا فرمانو وما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی مونږ اسمان او زمکه وما بینهما آغا شدید وړو پمینس کې دی لاعبین چلو به کون کې یا بس په به دی دا حق د پاره پیدا دي څوک چې حق نه من الله یو زبې تباکم وما خلقناهما من دا دواړه نه دي پیدا کړي الا بالحق مگر د حق د ښکار کولو د پاره ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دینه پويږي نه په خبره دنیا غته سبشان غون شیخ کارشي ان يوم الفصل یقینا د فیصله رزو میقاتهم مجمعين د دې ټولو مقرره نیټه ده فائنل خبر آغدا یوم لا یغنی فکمر سے اس پکار بن رازی مولن عن مولن یو رشتہ دار دبل رشتہ دار چکل کافری شیئن اس پکار بے نرازی ولا هم ینصرون نبددی سے امداد کی ریشی الا من رحم اللہ مگر آسوک چا اللہ پہ رحم کی ناغد یو بل پکاری دیشی انہو هو العزیز الرحیم یکنا غالب و مہربان دے انا شجرت الزقوم یقیناً د زقوم بوٹے طعام الاسیم د گناہگار خوراک دے جہنم کے د دنیا دا زقوم گور حلال دے کل محل پشان د تیلو دخیری یغلی فی البطون پخیٹو کے بخوٹ کی گی کغلی الحمیم پشان د خوٹ کی دلو د یشیدلو بو خضوه ان سے دا کافر فاعتلوه نراکا گے دیلا سوائل جحیم ندوزخ مینس تیراکا گے ثم صبو بیاوڑوے فوق رأسیه دد سرد پاسا من عذاب الحمیم دا عذاب دا گرمو بو زق دا تبویلشی چوسکا انکا انت العزیز الکریم یقینا انت ډیر زور او سپینرو به جوړ شوی دنیا کې ان هاذا ما کنتم به تمترون یقینا د عذاب د جتا سو پدې کې شک او نو سے ہو سکا کنا ان المتقین یقینا د الله نه یریدون کې با فی مقام امین دامن پزے کی وی فی جنات و عیون پباغنو چنو کی بوی یلبسونا اغندبا من سندسن نری رخم و استبرق و غٹ رخم متقابلین یو بلتا مخامخ ناستی کذالکا دا اللہ نے یریدن کی سرد غشان معاملہ بوی وزوجناهم منبدیتا پنکاکو بحور عین غٹ استرگو والا حوری یدعون فیہا غبر اغواری پدے کے بکل فاکحت ہر قسم میں وے آمینین دا سے حال کے چڑیر پار بوی پامن بوی لا یذوقون فیہا الموت دیو پدے کی مرگ نسکی پدے جنت کے مرگ نشتا الا موتت الاولا دڑم بنی مرگ نرستو چکمی چو دنیا کے سکل دے ووقاهم دیئے بچ ساتر دی عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنمنا فضلا من ربکا دا بخاستا دا رب فضل باندوی ذالک هو الفوز العظیم دا لویا کامیابی دا فإنما یسرناہو یقینا منگا آسان کردے دا قرآن بلسانکا استاپ جباب لعلهم دے دا پارا منگا آسان کردے چی دی یتذکرون نسیت واخلی فرتقبن انتظار کوا انہم مرتقبون یقینا دیہم انتظار کون کرین بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم سورة الجاسیہ مخ کے سارا توڑنا اور بددار ہے سورة الشریعن دے دیویل شیخ صاحب لکھی مخ کی صورت کے تخفیف دنیاوی ہو جو دنیا کے بلا باندې ګور لوګي او عذابونه لګره فرعون راشي دی صورت کے لار د نجات خي
یا عذاب راځي دا غنه به څنګه بچ کېږي تعالی پکار دې چې شریعت پس روان شي دې شریعت کې دا دې آیت کې دا صورت کې دا حکم دې چې شریعت پس روان شه ول خواهش پس مزه رد بکیږي په دې کې په يهوديانو باندې چې خپل خواهشات پس روان شي وي آیت 28 نه دا ماخوذ ده سورۃ الجاسیہ چا چې سورۃ الجاسیہ ولستو الله تعالی بعد په ګناونو باندې پردا شي حساب پرز با ډېر اطمینان او تسلی کی دي حفاظوی حدیث دروغجن ده تنزيل الكتاب نازل دل قرآن و کتاب دی من الله دا اللہ دا طرفا العزیز الحکیم چزور و حکمت والده ان فی السماوات والارض یکن پاسمان نوزمکا کی لآیات خامخادر نخیدی للمؤمنین دا ایمان والو دا پارا وفي خلقكم استاسو په پیدائش کم ډیر نخیری وما يبسو پای کې چاغا پزمکا کې خور کړی دي من دابتن د زنده سرنا آیات نخیری پدې کې او چا د پارا لقوم یوقنون د قوم د پارا چې یقین لري واختلاف الليل والنهار اوڑے دو د شپې او ورځ کې لیکن نخری وما انزل الله پای کې چې الله نازلې من رزق سبب د رزق فاحيا به الارض نتازگی پدې باندې زمکا بعد موتها دا غید او چوالي نرستو وتصریف الرياح فاړولو راړولو د بادونو کې آیات نخری لقوم یعقلون نئے قوم دا پارا چی پوئیگی تلک آیات اللہ دادا اللہ آیت ندی نتلوها علیکا منگی تاتا بیانو بالحق ٹک ٹک لحق دخکار کولو دا پارا فبی ای حدیث پکم خبرا بعد اللہ و آیاته دا اللہ دا آیتن نرستو یومنون دی ایمان دری وچ قرآن نمانی نصب منی ویلن تبعیدا لکل افاک نسیم دا پارا دا ہر دیر دروغجن دیب تبا کیگی اسیم و گنانگار یسمع آیات اللہ دا اللہ آیتنوری تطلع علیہ چدتا لستلشی ثم یصر مستکبران بیا کلکشی پا کفر زان لوی گرن کی سمیگینا کأن لم یسمعها گویا کہ دا آیتنا نریور دلے بالکل کونگے فبشرہن دل زیر ورکا بعذاب علیم دا عذاب درناکو وَإِذَا عَلِمَ وَكَلَچ دی پوشی من آیاتنا شین زمونگ دا آیتننا پسیزو یو آیت نیمبانی پوشین اتخذها حضوانا غی پوری بیارٹو کی کئی اولائکا دا کسان لهم عذاب مہین لاغی دا پارا عذاب رسوا کون کے دے من ورائهم جہنم دا دی مخطا جہنم دے ولا یغنی عنہم لدی ففیدہ نرازی ما کسبو آغا سچ دی گٹل دی شے نسفیدہ ولا ما وناغسوکو لدی سفیدہ دی لبور کی اتخذو من دون اللہ چ دی جھوکڑی سوا دا اللہ نا اولیاء آکار سازان ولهم عذاب عظیم دی دا پارا دلوی عذاب دے هذا هدن دا اصل ہدایت دے دا قرآن والذین کفروها کسان چو کفر کڑے بے آیات ربهم نخبل رب آیتنو لهم عذاب عظیم داغیر پارا لهم عذاب داغیر پارا عذاب دے من رجزن علیم درناک عذابنا درپون کو درناک عذابنا اللہ الذی اللہ غزات ناس ذات طاقتور سخر لکم البحر چه دریا بیستاسو پا خدمت کے لگول دیں لتجری الفلک فیہ دیر پارا چه روانی وی کشتے پدے کے بے امرہ داغ پا حکم ولتبتغو من فضلہ دیر پارا چه تلاش کے تاسو داغ فضل پدغ کشتوں کے ولعلکم تشکرون دیدا پارا چتا سو شکر ادا کے وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض اغستا سو په خدمت کې لګول یا غسو چې پاسمانو کې دي
فرښتې ستا خدمت کی ستوري نور سپوږمۍ فصلونه پخې خوند او ذایقه پکې چي وما فی الارض اغا چې پزمکا کی دې زمکا ټوله ستا خدمت کی فصل راخیږي ته کني کور پکې جوړي جميعا منه ټول لا الله د طرف دی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون سر کی ویلو لقوم یوقنون یا ویل قوم یعقلون اوس ویل قوم یتفکرون دای قوم د پاره چې په دې کې غور او فکر کی قل للذین آمنوا او آیا کسانو ته چې ایمان وروړي دي یغفروا للذین لا یرجون ایام الله چې معاف کی هغه کسان دې معاف کی چې امید نه ساتي د الله د عذابونو ایام الله د الله د عذابونو لیجزی قوما دیر پارا چاگا یو قوم تبدل ورکی بما کانو یکسبون داغی منو چاگی کول من عمل صالحا سوک چنے کمل کی فلنفسه دخل فیدے دا پارے کی ومن اساء سوک چی بد عمل کی فعلیها داغ نقصان اغیت دے اے گناہ نقصان اغیت دے ثم الى ربکم ترجعون یا بتازو خپل رب طرف تا واپس کول شے ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب دے بنی اسرائیل دا اس اللہ لگ غصہ دے دی بدے مکی والو دے اعتراضات حول ولقد آتینا یقینا ورکلو منگا بنی اسرائیل الكتاب بنی اسرائیل تا کتاب والحکم حکومت والنبوت و پیغمبری ورزقناهم ورکلو منگ اغیتا من الطیبات دا پاکو خوراکننا وفضلناهم من اغیلا غروال ورکلو علی العالمین پا مخلوقو دا اغیل زمانے وآتیناهم من اغیل ورکلو بینات مخکار حکمنا من الامر د شریعت فمختلفونا غی اختلافنکو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رستر دینا چراغ غیت علم کل اختلاف کو بغیم بینهم د زد وجه پخپل مینس کی زد و عنادو پکے ان ربک یقضی بینهم یقیناً ستا ربا فیصلو کی ددی ترمینز یوم القیامہ قیامت پرز فیما کانو فیہ یختلفون پاغی سزنو کی چدی بکی اختلاف کو عملی فیصلو کی ثم جعلناک علی شریعہ بیا منگا تقائم کو اے نبی پیوخکار لار باندی من الامر د شریعت د بنی اسرائیل مشری ختم شوا اس د بنی اسماعیل د امت مشری دا بنی اسرائیل ختم فتبعها تپدے پس روان یا اے نبی ولا تتبع مروانگا احواء الذین لا یعلمون ناغچا پخائشاتو پسی چن پوئیگی چی یہودیان دی انہم لن یغنو عنکا یکنن دیستا اس پکار نرازی من اللہ اللہ پمخ کے شین اس پکار راتل وان الظالمین یکنن ظالمان بعضهم اولیاء بعض قرآن کے دیو بل یاران دی واللہ ولی المتقین اللہ دا مومنان مددگار دے تم یری گا چدا برطانیہ و انگریزانوں نے ٹوماتے ہوشی اللہ ستا مرگر دے خواہ هذا بصائر للناس سر کے دا قرآن عظمتو اس آخر کے دیا دا قرآن درنا دلیل ندی للناس دا خلق دا پارا قرآن کے رنا درنا کبصیرت واڑے کبصارت نو قرآن زدکا قرآن خپل کا وہدن و رحمتن و ہدایت و رحمت دا قرآن نیغلار واڑے دا اللہ رحم دا قرآن زدکا لقومی یوقنون خدای قوم دا پارا چی یقین کیم یقین لري ام حسب الذين گمان د داغ خلقو اجترحوا السيئات چې ګناونه کوي داغي دا خیال له ان نجعلهم كالذين امنوا چې موږ بدی د مؤمنانو غونډه کې کو عملوا الصالحات او داغ خلقو غونډه چې نه عملونه کړی دي سواء برابر دیوی محیاهم داغی جند و مماتهم و داغی مرگ یعنی مومن و کافر پا جند و مر کی او شانتی کو نا 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 ساء ما یحکمون بیرنا کار داغ فیصلہ چی دیئے کی وخلق اللہ السماوات والارض اللہ اسمان و عظم کا پیدا کلی دی بالحق رحق کار کولو دا پارا
ولتجزا دې د پاره پیدا کړی چې بدل ورکړي شي کل نفس هر یو نفس ته بما کسبت دا هغه عمل چې کړی وي وهم لا یظلمون دې سره به هیڅ به انصافي نشي کولای افرأیت من اتخذ الهه هواه يهوديان باندې تنقید آیات هغه کس لیدل دي چې هغه جوړ کړی دی د خپل خواهش نه معبود خپل خواهش او بدعات او خیالات پس روان دي وضله الله والله غبلا رکلم دي على علم سر د علمنا وختم على سمعه ومهر لګول دي داغه په وګو وقلبه او داغه پزړو وجعل على بصره یخیدی داغه پسترګو غشاوتن ناشنا پردا فمن يهديه نسوق بدته هدایت کی من بعد الله پس د دینا چې الله دې بلا رکړې دي افلا تذکرون آیات سنسیت ناخله نسیت واخله دا خلق پرې دي وقالو دمکی مشرک وای ما هي الا حیاتنا الدنیا دا خونه دې مگر زمونږ د دنیا ژوندو بس یو ژوند نموت مربازه ونحیا ژوند کی غبازه وما يهلكنا الا الدهر مونږ نمړ کوي مگر زمانہ داغه زمانہ رسول ملکی کې څوک ژوند کیږي دروغ وي وما لهم بذلك من علم نشتدید دی پدې خبره اس علم تیسرا اس دلیل نشتا انهم الا یظنون ندی دی مگر گمانونه کوي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ کلچ اولستلشی دیتا آیاتنا بینات زمونگ آیتنا واضح واضح ما کان حجتهم نوی دلیل ددی الا ان قالو مگر دا خبر په دلیل کې پیش کی ایتو بی آبائنا راول زمونگ مشران جوند کے کنا ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنیے قل اوایا اللہ یحییکم اللہ تاسو جوند کی ثم یمیتکم بیا بتا سمڑ کی ثم یجمعکم بیا بتا سو جمع کی الى یوم القیامہ دا قیامت پرزو اغدا سے رز لا ریب فیہ چپاگئی کس شک نشتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر خلق نپوئیگی پدی حقیقت وللہ ملک السماوات والارض یوازد اللہ دا پارا باسعید اسمان نوزم کدا ویوم تقوم الساعت پکمر سے بقیامت قائم شی یوم یذن فدغرز یخسر المبتلون تاوانیان بشی باطل پرسو وترى كل امه ونبت هردلا جاسيه پڑو گناستا كل امه هردلا با تدعى بللشی الى كتابها فليعمل نامتا اليوم تجزونا نن بتاسو تا بدل کولی شما کنتم تعملون داغی عملونو چه تاسو کول هازا کتابنا دا زمونگا دفتر دے ینتق علیکم گواہی کی پتاسو باندے بالحق ٹک ٹکو انا کننا نستنسخو منگ باپ ملائکو لکل ما کنتم تعملون غج تاسو سکول فاما الذين امنوا اكسان چی مان روڑ دے وعملوا الصالحات نیک عملونه کړی دي فيدخلهم ربهم داخلي بادینا رب دې فی رحمته پخپل رحمت کې ذالک هو الفوز المبین دا ښکار کامیابی ده واما الذين كفروا هاکسان چې کفر کړي هغه ته ویل شي افلم تکن آیاتی آیانو زما آیتنا تطلع علیکم چلستل کېدل بپتاسو فاستكبرتم نتاسو لیوکلا وکنتم قوما مجرمین او تاسو مجرمان خلق وې وإذا قيل او کله چویل شو ان وعد الله حق چې یقینا لوز د الله رښتینی ده والساعه لا ريب فيها او قیامت پاره کو خص شک نشتا قلتم تاسبویل یا کافرو ما ندری منگا نپویگو مساعه چې قیامت سی ان نظنو الا ظننا
من گمان نکو د قیامت په باره کې مگر معمولی گمان وما نحن بمستيقنين نه مونږ یقین کوونکي د قیامت وبدا لهم خکار بشدیتا سیئات ما عملوا بده د اغه عملو چې دی کړی دی وحاق بهم دی راګیر بکی دی لما غسس کانوا به یستهزئون چې دی باور پورې خندنې کو وقیل اليوم ننساکم او بویل شدیتا نن مونږ تاسو پریدو کما نسیتم لکه چې تاسو یې کړو لقاء یومکم هذا تاسو د دې ورځې ملاقات ومأواکم النار تاسو ټکانه وردا وما لكم من ناصرین نبوی تاسو د پاره سو کېم دادیان ذالکم بانکم دا سزا پدې وجا چې یقینا تاسو اتخذتم آیات الله هزوا دا لایتن پورے دا غدین پورے ٹوکے کولے وغرتکم الحیات الدنیا تاسو دو ککڑوے جند دنیا فالیوم لا یخرجون منها ننرزو نبدی اباسل شدت جہنمنا ولا هم یستعتبون نبد دیل دخت مانتیا مکور کولیشین فللہ الحمد یواز اللہ لاستائن دفت ایتوب دا رب السماوات و رب الارض رب دا اسمانو رب دا زمکی دے و رب العالمین دے وله الكبریاء حاسغل لویدہ فی السماوات والارض فاسمانو ازمکا کی وهو العزیز الحکیم اغزور ورو حکمت والدے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم سورة الاحقاف احقاف معنی دا شگو ڈیرہ کے آیت 21 نادی دا نم ماخوذ دے دا حقف جمع دے مستطیل و مرتفع اوچت زیدہ چه معمولی انتر اثری کوگی شگلین زیدہ ویلیشی دا شگو یو ٹیلا دلتا احقاب دا آغا زیدے عمان یمن نجد و حضرموت پمینس کے دا احقافو مکی تا لانڈو نزدیو فضیلت د دې صورت دا ده تفسیر ثعلبی لیکي چې سورۃ الاحقاف ولستو اغلب ټولو دنیا د میګو لسګنا اجر ورکول شي دا غلس ګناونه ورانول شي لسګنا درجات بوله تول شي سره کمزور ده من قرأ سورۃ الاحقاف چاہے سورۃ الاحقاف ولستو کشاف لکھی دنیا کے جسم مشگا موجود دے مطابق اجر بور کولی شی روایت موضوعی دے دروغ جن دے مخ کے سره تړون دے واقعہ با خصوصا د احقاف ولو پیش کی دنیا کے عذاب پاغی راغلو احقاف ولو باندې مکی ولا تاسو باندې هم ګور عذاب راشي تنزیل الكتاب نازلول د کتاب دی من الله العزیز الحکیم د الله طرفا چې زور اور دی او حکمت والده ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی موږ اسمان او زمکا وما بینهما الا بالحق اغه سجده دی دوړو پمینس کې دی مگر د یو مقصد د پاره واجل مسمى د یو مقرره نیټه د پاره والذین کفروا کسان چې کفر کړي عما انذروا دا غسنا چې دی له پیر ور کول شي معرضون مخړون کړي قل ارایتم اوایا مکه ولو آیات سوچ کړي ما دا هغه سبب بارکه تدعون چې تاسو یې را بلې من دون الله سوا د الله نه ارونی ما توخای مازا خلقو چغیسس پیدا کړي من الارض د زمکه د سيزونو نا زمکه کې دی بابا ولیو پیرو فقیر ملنګ سے پیدا کړي ما توخیا
ام لهم شرکون یا داغی صبر خشتا فی السماوات پاسمانونو کے اسمان کی سیسشتا نا ایتونی بکتاب روڑے ماتس کتاب من قبل هذا چ نازل شوی د دین مخ کے آئی کے دا خبری او اثارت یاداس یو روایت من علم چ داغی بنیاد پیلم باندی وی ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنی ہے نشتا اس دلیل نشتا خدا اللہ حکم ہو رہا ومن اضلو او سوک لوی گمراہ دے ممن داغ چانا یدعو شغرا بلی را مدد شوی من دون اللہ سوا دا اللہ نا من آغا چاہتا را آواز کی لا یستجیب لہو چلا دا جت نشی پورا گولے الى یوم القیامہ دا قیامت تر رزو اللہ وی دا دیل وی گمراہ دے چې پیر فقیر ملنګ او علي حسین پیغمبر ته چغي وي یا پر اختیار आवाज کی الله یو من ضلوا ادنا لوی گمراه بلشتہ دنا دا لوی کافر دی وهم عن دعائهم غافلون اغي د دې د بلنا به خبر دی دیو ته اسی وی چې را مدد شه هغه خنا خبر دی اته سنا خبر دی و اذا حشر الناس کله چې خلق راجم کړي شي کانوا لهم اعداء اغی بددی دشمنان شی دغ باباگان پیران ملنگان بددی دشمنان شی وکانو بعبادتهم کافرین اغی بددی د عبادتنا منکر شی چتا کلمات آواز کرے و اذا تتلا علیہم کل چلستی شی پد کافرو آیاتنا بینات آیاتنا زمونگ اخکارا پیغمبر درس کی بیان کی نقال الذین کفروا وائی کافر للحق حق پبارکے لما جاءهم کلچ دی تراغ بیان ورد سوی هذا سحر مبین دا اخکار جادو دے ام یقولون افتراه بلکہ دی دا موی چرے دا زان نا جو کر دے قلو آیا ان افترائیتو کچرے دا ما دا زان نا دا قرآن جو کروی فلا تملکون لی تاسمان شیخ لا سولے من اللہ شیعہ دا اللہ دا عذاب نیس قسم پکار دے چے اللہ مال عذاب راکی ولی پا اللہ دروغ ہے هو اعلم واغا اللہ خپوئے دے بما تفیدون فیہ پائے خبرو چتا سے جوڑوے کفا بھی شہیدم بینی و بینکم اغا پورا دے گوازما استاذ ترمینز وهو الغفور الرحیم اغا دیر بخون کے و مہربان دے قل اوایا ما کنتو زخنیم بدعا من الرسل نبی اڑم بنی در رسولانونا وما ادریو زن پوئیگم ما یفعلو بی چه ما سر بسم معاملہ کولیشی ولا بکم نپدے پوئیگم چه تاسو سر بسم معاملہ کولیشی ان اتبعو زخو پیروینکم الا ما مگر داغسو یوحی لیا چه ما تے وحی کولیشی زو قرآن و حدیث پسزم وما انا نمزو الا نذیر مبین مگر اخکار یرور کون کے قل ارائیتم وایا استاسو سخیال لے دی تو وایا ان کانا کچری ودا قرآن من عند اللہ دا اللہ دا طرفا وکفرتم به و تاسو دا دین انکارو کو وشہد شاہدن گواہی کردے و گواہی کون کے من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا علا مثلی پمسن دا دی کتاب اگر دا پا حقانیت گواہی کرے فآمنا ناغفو پد ایمان روڑو واستکبرتم و تاسو لیو کرد دے قرآننا ان اللہ لا یهدی بے شک اللہ توفیق دا ہدایت نور کی القوم الظالمین ناس قوم تچ ظالم وی وقال الذین کفروا للذین آمنوا آکسان چھ کافر دی مومنان مبارک وائی لو کان خیرن کچرے وی دے قرآن کے خیر دا حق کتاب وی ما سبقونا الیہ دا مومنان بزمون نوی مخکشوی دیتا و دیکھ خیر نشتا نزکا خودی مخکشو و از لم یهتدو به چونکہ دید دی کتاب نس ہدایت ندے حاصل کریں فسیقولون زکا دی بخام خوائی هازا افکن قدیم چدا دروغ زار دروغ دی دا قرآن ومن قبلی ہو دا قرآن نا دے قرآن نمخ کے کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ موجود دے امام و رحمہ چگہ پیشوا و رحمت وہازا کتاب مصدق و دا کتاب تصدیق کون کے دے دا پیشن گویو دا مخکنو کتابنو
لسانا عربیا پاربے جبکی دی لینذر اللذین دیده پارا چی یرور کیا غچالا چی ظلم کردے و بشرا و زیر دے للمحسنین نخیستا عمل کونکو دا پارا ان اللذین قالوا بشکا کم خلقو شکرارو کو ربنا اللہ چی زمونگ رب اللہ دے ثم استقامو بیا پدے باندک لگ پاتشو فلا خوف علیہم نبوی سیرا پاغی ولا هم يحزنون نباغي غم جنكيگي اولئك دغكسان اصحاب الجنة جنت والدي خالدين فيها ہمیشہ بئی پتی جنت کے جزاء بما كانوا يعملون دا بدل آغی عمل چدی کول ووصینا الانسان منگ انسان تک لک حکم کردے بوالدیه احسانا داغد مور و پلاس رد خسلو کولو حملته امه دیخ پل مور پخیٹکے پور تکڑیو کرہن پا تکلیف سرا ووضعته دیزی گولیو کرہن پا تکلیف سرا وحمله او دا پخیٹا گرزول وفصاله او دا سنینا پریکول دا دوار مودی سلاسون شهرن پا دیر شمیاشت کداوشو پی ورکول دو کال دی دی دینا دا پایو مسئلہ استل غلط تی دل دا اسرا پٹوٹی گرزولم دی حتی اذا بلغا تردے چی دی ورسیدہ انسان شدہو خپل پوخوالیتا وبلغ 40 سنہ اور سلویختو کالو تورسی قال ندی دعا کی دا انسان رب اے زما ربا اوزعنی مال توفیق را کے ان اشکرا چیز شکر ادا کم نعمتک اللتی استاد آغی نعم نعمت علی چتا پما فضل کرے وعلا والدی زما پمور و پلار دکڑے وان او توفیق را کے دے خبر اعمل صالحا چنے کملکم ترضاہو دا سنے کمل چتے خوخ کے واصلح لی صلاحیت و طاقت پیدا کے فی ذریتی زما پولاد کے چیماندار او دیندار شي انی تبت الیک یقینا ما تا رجوع کړي و انی من المسلمین یقینا زد مسلمانانو نیم اولئک الذین دا کسان دی نتقبل عنهم منغ قبلو د دینا احسن ما عملوا الذي خست عملنا ونتجاوز منغ مخړو عن سیئاتهم ددید گناوننا فی اصحاب الجنہ لبدی دا جنت والو سرا وعد الصدق اللذی دا اغرشتنی وعد دا کانو یوعدون چی دی سر کولشی والذی یو آغتن دے قال لوالدیه چاہ پلمورو پلارتوائی افل لکما افسوس تی پتا سدوارو اتعیداننی آیتا سما یروے ان اخرجا دا دی خبرنا چزبا دوبارہ جوان دے کولشم دوبارہ جون نشتا ہوئی وقد خلت القرون حال دا دی چی تیری شوی دی دیر پیڑے من قبل زمان مخی او اغی جوان دی کلی شوی ندی وہما یستغیثان اللہ آغد والا مورو پلار اللہ تا فریاد کیو دتوئی ویلکا تبا بشی آمین ایمان روڑا دروغجن شاین نزول نقل دے چاہ ابو بکر صدیق زبارک دا نقل لے دا دروغ دی ان وعد اللہ حق بے شکل لوز دا اللہ رشتنی دے فیقولون غورت ویغزوی ما حازا الا ساتیر الاولین دا خوندی مگر دروغجنی کسی دی رمخکانو خلقو ایو نا اہل زوی دے بالمخ قابل اولائک اللذین دا کسان دی اول سمایت والا حق علیہم القول چی پورا شوی دا پدی باندے فیصل دا عذاب فی امم داغی قومن سرا قد خلت من قبلهم چی تیر شوی دا دین مخی من الجن والانس دا پیریان و انسانانونا انہم کانو خاسرین یقیناً دی تاوانیان شول وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا لپاره د هر چا د دینا درجات تی درجی دی مما عملو دا اغی عملون دا ولی چی دی کردی دی دا پارا چی دا اللہ وعدہ پورشی ولی وفیهم او دی دا پارا چی اغا پورا بدلور کی دیتا
اعمالهم ددید عملنو وهم لا یظلمون حال دا چې پدی بس کمی او زیاتی نشي کولې ويوم يعرض فكمر استبراوستدشي الذين كفروا كسان چې کفر کړي علی النار ورتا اغه تبولشي اذهبتم طيباتكم ختم کړي تاسو خپل مزه فی حیاتکم الدنیا خپل جن دنیاوی کې واستمتعتم بها تاسو دا غیر مزه اغستی فیدی اغستی فالیوم تجزون نن تاسو لا بدلات درکولی شي عذاب الهون د ذلت عذاب بما کنتم تستكبرون فی الارض پدې وجه تاسو لوی کولا پزماکه کې بغیر الحق بغیر صد حقنا تکبر حقم نو تاسو تکبر کو وبما کنتم تفسقون او پدې وجه به سزا اخره چې نافرمانیم کولا واذکروا اخا عاد یاد کا رور د عاد اذ انذر قومه بالاحقاف کله چې خپل قوم تیار ورکا بیان وکړو په احقاف کې د شګو پډېره وقد خلت النذر یقینا تیر شو ډیر ير ورکون کې من بین یدیه داغن مخ کې ومن خلفه وداغن رستو پدې خبره الله تعبدوا تاسو عبادت مکوي الا الله دا الله نه سوا د بلشا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم اغو توی یقینا زیریګم پتا سو د عذاب د لوی رزنا قالو قوم ورتویل اجیتنا آیت مونتراغلی لتأفکنا دیر پارا جت مونگا فخبلو دروغ ویلو آلی عن آلحتنا زمونگ دما بودانونا فاتنا نزت مونتروڑا بما تعدنا عذاب جتت مونگ یرین کنت من الصادقین کچریت درشتنونا قال غویل انما العلم یقینا داغی دراتو سیلم عند الله د الله سره ده او بلغکم وظهرسم تاسو ته ما غسو ارسلت به جز پاغله گل شویم ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زینم تاسو یو داس قام چې جهالت کوي فلما راوه نکل چدی اغازا بولیدو عارضا د وریز په شکل کې مستقبل اودیتهم چراتن کې ودی میدانونو تا قالو دی ویل دی خلقو هاذا عارض دا وریز دا ندی په خیال وریز وا ممطرنا مونږ لبا خړو بون کی وی پمونږ به باران وری بل هو ما ننا دا وریز نه دا بلکې دا هوا غسید استعجلتم به چې تاسو په تلوار غوښتو ریح تیز سیلیدا فیها عذاب الیم پدې کې درناک عذاب ده تدمرو تسنس کی کل شیء هر سیزو بامر ربها دخل رب حکم فاصبحوا ناغیشو لا یرا چنخکار دل الا مساکنهم مگر کورن داغی خلق والو زول کذالک نجزی القوم المجرمین دغشان بدل ورکو مجرم قوم تا ولقد مکناهم یقین من اغیل طاقت ورکلو فیما پاغسک امکناکم فیه چتا سلم پاغی کی طاقت نہ درکڑے ان نافیہ دے وجعلنا لهم ورکلو من اغی عادیان لا سمعا وغنا وبصارا استرگی وافئدتا وزرنا فما اغنا عنهم سمعهم لرنکر داغینا وغنو داغی نستر گداغی ولا افئدتهم النظرون داغی من شین سسیز دا اللہ دا عذابنا یہ دنیا کے اس طرح کے غوگونا از وقت چلے دل لیکن دا اللہ دین کے نہیں چلے دل زکا اسکانو یجحدونا زکا چاغی انکار کو بی آیات اللہ دا اللہ دا آیتننا وحاق بهم ما کانو به یستہزئون گیر چا پیر شد دینا غسو چی دیب ورپولٹو کے کولے ولقد اہلکنا یکنن حلاک کردمون ما حولکم ما حول ستاسو کنا گیر چا پیر ستاسونا من القرآ دیر کلی تاسو پاتی مکی والو گیر چا پیر رو گورا کنا رطولو سرخور شوے
کنه سمېږي نو تاسو نمبر دی وصرفنا الآیات قسمه قسم بیان کړو موږ دی خلکو ته خپل آیتونه لعلهم يرجعون دې لپاره چې دی واپس شي دارا میتوبنا فلولا نصرهم الذين نولم داد نکو د دې هغه چا اتخذوا من دون الله قربانا چې دی جوړو سوا د الله نه نزدېکت د پاره الله تعالی الهتن خدایان هغه څه شول بل ضلوا عنهم بلکې اغید دین رخصل وذالک افکهم دار دی دروغ وما كانوا يفترون اغا چې دی د ځان نه جوړول و اذ صرفنا الیک کله چې موږ مخامخ متوجه کړه تا ته نبی نفرم من الجن یوډل د پیریانو نا یستمعون القرآن چې قرآن ووري فلما حضروه نو چې کلاغي هغه ته نږدې شول پیغمبر ته نږدې شو قرآن ته نږدې شو قالو پریانو و انستو خاموش سے قرآن ادب داري چې غپ نه لګي خاموش پناسته پریان په ادب پویدل نه پیدا به اخلي اوس فلما قضیان کلا چې قرآن پورا شو نبی سلام بیان کو سار منځ کو نصیبین کې یا طائف کې ډېر زینو کې ملوشي ویلي پریان راغلی والله الى قومهم منذرین واپس شلا پریان خپل قوم ته ير ورکون کې قران ور نبی تبلیغ کوا نو ګر تبلیغ کوي قالوا اغي ويل يا قومنا اي زمونږ قوم ان سمعنا كتابا یقین مونږ یو ناشنا کتاب اوریدل دي انزل من بعد موسی نازل کړي شوی دی د موسی عليه السلام نورستو تم قران رسو کنه کسان پیدا کاو درس لا پیران ستانه خو چې قران اورد کسانو ته ور قران اوریدل مصدقا لما بین یدیه تصدیق کون کې راغی پیشن گوئے پیش گوئے بین یدیه چې هغه د مبارک مخکې نه موجود دی موسی علیہ السلام یې دی تورات یدی یهدی لار خودن کی دا قرآن الالحق حق طرف تا و الى طریق مستقیم و غلار تسڑی رسی گوڑا لکساتی اورے دو پادب پوشو جو قرآن مقصد سے یا قومنا عجیبو دا بیانم کو چه زمونگ قوم دعوت قبول کے داعی اللہ اللہ دعوت ورکا ان کی دا دعوتو منے وآمنو بیہی پاغ ایمان لرے یغفر لکم من ذنوبکم تاسو تبستاسو گناون ماف کی ویجرکم تاسو لب پنادر کی من عذاب علیم درناک عذابنا ومن لا یجبو سوک دعوت قبول کی داعی اللہ اللہ طرف تا دعوت ورکون کی فلیس بمعجز فی الارض ناغد پوشی چن دی آغا دا اللہ دا قابون وطن کی پزمکا کی سب ہو گیا کم خبر تختے ولیس له من دونه نشتر آغد پارا دا اللہ پا مقابل کی اولیاء او مددگاران پیریانوی منگم کمزوری ہو اولائک دا کسان فی ضلال مبین پخکارا گمراہے کی دی خلق د پیریان نډیږي د پیریان د خپل بیان او تو کو چې د قران ته کنا اولم يروا آیا دي سوچ نه کوي ان الله الذي چکن الله غزات خلق السماوات والارض چې اسمان نظم کې پیدا کړی دي ولم يعيا ندستل شي الله بخلقهن ردیبا پیدا کولو بقادرن آیا اغا اللہ چزمک اسمان پیدا کری اوستلی ندے اغا قادر ندے سو علا ان پدے خبر یحیی الموتا چه مڑی جوندی کی سوال کی بلا ولنا قادر دے انہو علا کل شیئن قدیر لیکن اغا پارسیز قدرت درن کی دے ویوم پکمرز یعرض الذین کفروا چی پیش بکلی شاہ کسان چی کفر کڑی علی النار پور علیس هذا بالحق اور تبولی شی چی آیا دا عذاب حق ندے سو قالو دی بوائی بلا ولنا دا حق دے وربنا زمون پر رب دی قسم وی قالا غبوت وائی اللہ فذوق العذاب نو سکے عذاب بما کنتم تکفرون فدی وجہ تاسو کفر کو فاصبر اے نبی ٹنگو سا کما صبر لکا چی ٹنگ پاتی شیو اولو العزم مضبوط ارادی والا من الرسول در رسولانونا
ولا تستعجل لهم دیل په تلوار سره عذاب مغواړه کأنهم گویا کې یقینا دوی یوم يرون وکمر سدیوینی ما یعدون عذاب چې دی پیرا ور کولی شي لم یلبسو دی به محسوس کې چې یقینا دی وخنه تیر کړي الا ساعه من نهار مگر یو ساعت درځه بلاغن بس رسول دی استابزما فهل يهلك پس نشی ہلاک الا القوم الفاسقون مگر نافرمان قوم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا نافرمان سوک دیتا آخری آیت کو ہوئے دا کسان دی چو کفر کردے وصدو خلق من کردی عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا اضل اعمالهم اللہ دا غیطول عملنا برباد کرل سورة محمد مدنی سورت دے صلح حدیبی واقعات پیش کی مدنی سورت دے مدنی ماحول دے سورة القتال ہم دیتے ہوئی لشی مخ کے دعوت و تبلیغ دا قرآن بیان شو اسوی که نمانی نجہاد و کیا و سرا چکل حکومت پلداشی نم دا دے سورة محمد زیم آیت نماخوز دے صلی اللہ علیہ وسلم سورة القتال ابن الضریس فضائل قرآن کی لکھی لی کہ سورة القتال مدینہ کے نازل شوے دے معجم الکبیر کی حدیث نقل لے ابن عمر فرمائی رضی اللہ عنہ نبی اسلام دماخام سورة محمد سرکڑو سالبی کی حدیث نقل لے اگرچہ موضوعی دے خفاجی ہوئی چاچو سورة محمد اولستو کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من انہار الجنہ لدف اللہ حق تشدل جنت نیرون نوبور کی والذین آمنوا کسان چی ایمان روڑ دے وعمل الصالحات نیک ملنے کلی دی وآمنوا بما نزل علی محمد او پاغسو ایمان روڑے نازل کلی شیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق وحق دے من ربهم ددید رب دا طرف دے کفر عنهم مغبد دین ورجی سیئاتهم بدید دی واصلح بالهم وخیستب کی حالت دی ذالک آدھا پدے وجوشو بأن الذین کفروا شکنا کسان چھ کفر کردے اتبعوا الباطل روان شواغیب باطل پسے وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ایکنا کسان چھ ایمان روڑے روان شوی پائے حق پسے جدید رب دا طرف دے کذالک یضرب اللہ دغشان بیانی اللہ للناس خلقتا امثالهم داغی مثالنا فیضا لقیتم کرج مہامق شیطاسو میدان دا جنگ پا میدان کے الذین کفروا آئے کسانو سرا چو کفر کڑے فضرب الرقاب نو خید آغی سٹنا حتی اذا اسخنتموهم تردے چاغی خزخمی کے فشد الوساق ناغی اکلکو تڑے پپڑو کہہ دیانے کے فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ نبیاہ و احسان پاغی تڑول نرستو کے وَإِمَّا فِدَانْ یا فِدِیا غستل اسے پریک دیاتے پیسے واغل حتی تدعو الحرب تردی چکیک دی جنگ اوزارہا خپلے وصلے یعنی جنگ بند شی پورا اعلانو شی پا ملک بریڈیو کے پا اخباروں کے راشی جی بس جنگ بند ہے نبیاہ کہہ دیا نصر معاملہ کا ذالکا دا حکم دبر کول دے ولو یشاء اللہ کچر اللہ غفتے لن تصر منہم نخامخا دین بے پاہ پلا بدل غستوے ولیکن لیکن اگر تاسو تا دا حکم دے دا پارا در کو لیبلوا چه ازمائی بعضکم ببعض بعض استاسو پا بازو والذین قتلوا کسان چه وجرشو فی سبیل اللہ دا اللہ فلار کے فلن یدل اعمالهم نا اللہ چرن بربادی داغی عملنا سیہدیہم غبا ضرور کامیابی دی ویصلح بالهم ودی حالت بخیستگی ویدخلهم الجنہ داخلی بدی جنتا آغ جنتا عرفها لهم چی دی سرے داغی پی جنگلو کر دنیا کے پا قرآن کی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ان تنصر اللہ کچرتا سدا اللہ امدادو کے داغد دین ینصرکم اغبستاس امدادو کی ویثبت اقدامکم اوکلک بکیستاس اخفے والذین کفروا کسان چی کفر کرے فتعصل لهم داغی دا پارا تبائی دا
وضل اعمالهم داغي ملنا برباد کړی دي داوله بانهم کریهو دا پدې وجا چې کیندي بدګنی منزل الله هغه چې الله نازل کړی دي فاحبط اعمالهم ناغ برباد کل ددی عملنا افلم یسیرو فی الارض آیا دی نگر دی پزمکا کی فینظرو چو گوری پنظر دا عبرت کیف کان عاقبت اللذین چسنگو انجام دا غچا من قبلهم چر دین مخکیو دمر اللہ علیہم اللہ پاغی تبای راوستان وللکافرین و دا دی کافران و دا پارا امثالها دا غشان نزابو نرات دن کی ذالک بأن اللہ دا دے وجہ چیکن اللہ مولا الذین آمنوا دوست دے ایماندارو وان الکافرین یکن کافران لا مولا لهم داغی دوست اللہ ندے منگویو ار مومن دا اللہ ولی دے ولی اللہ ویزنا مومنانو دوستیم نا کافر دوست نہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا لیکن اللہ بداخلی آکسان چی ایمان روڑے وعملوا الصالحات و نیک عملونه کړی دي جنات داسې جنتونو ته تجری من تحتها الانهار چې بهیږي د هغې دونو د لاندې نهرونه والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړی دی یتمتعون هغې فایدې اخلي ویأکلون خوراک کوي کما تأکل الانعام لکه چې خوراک کوي څاروي والنار مسوی لهم اور د هغې ټکانه ده وکأی من قریة سمر ډیر کلی دی هی اشد قوتا چغه په طاقت کې ډیر زیاتو من قریتک التی استاد اغه کلینا اے نبی اخرجت کا چاغي تریستلې د مکینا اهلکناهم منګه طاقت ور هلاکل ندې مکی ولا دا مکی ولا بم هلاکو فلا ناصر لهم داغي سوکم دادینو ددی بمنی افمن کان یا غسوک چوي علا بینتن فحکار دلیل بانده من ربه دخل رب دا طرفا کمن داغ چا پشان بشی زین لہو چه خستکلی شوی غتا سوء عمله ناکار عمل داغو نا واتبع اهواءهم روانو یغی پخپلو خواہشاتو پسی یوشان ندی مثل الجنت اللتی حالت داغ جنت وعد المتقون چلوز کولیشی متقیانو سرا دادے فیها انہارن پاگے کی نیرون و دریابون دی مما اند داسی ابو غیر آسن چسخاکی گنا بوین کی وانہارن و دریابون دی نیرون دی من لبن داسی پیو لم یتغیر چچرین بدلیگی طعمه خنداغی وانہارن و نیرون دی من خمرن داسی شرابو لذت للشاربین چه مذہب ورکی سکن کتا وانہارن و نور نیرون امشتده من عسل مصفا دا صفا کری شوی گبین ولهم فیها من کل السمرات اشتر دیر پارا پدے جنت کے ہر قسم میں ومغفرت من ربهم او بخند دی درب دا طرفا کمن آیا آغا خلق چاگی تا دا نعمتنا حاصل وی پشان دا آغا چاکی دیشی هو خالدن فی النار چاگا پا ہمیشہ پاور کی اسیدن کی وی نا وسقو اس کو لکھی گی با پاغی باندے پدے ہور کے ما ان حمیما گرمیو بو داسی گرمیو بو فقطع امعاءهم کہ ٹکڑی ٹکڑی بکی کلمی ددی ومنهم من بازی پدے کافرو کی آغدی یستمع الیکا چتا تغوک دی مدینہ کے یادی یہودیان یادی حتی تر دے پورے وقت دی اذا خرجو من عندکا کرچی دیوزی استاد اخوانا قالو للذین وائی آئے کسانو تا اوت العلم چلم ولور کڑشوی بدعمل دی مازا قال آنفا چدی پیغمبر اس سویل دے درس کے اولائک اللذین لا خلق دی تبع اللہ
چلا مہر لگول دی علی قلوبهم داغی پزنو واتبعوا اهواهم دی پیروی کړي دا د خپل خواهشاتو يهوديان دي والذین اهتدوا آکسان چې د هدایت لارې اختیار کړه زادهم هدن زیاتی اغیل هدایت وآتاهم ورکی دی توفیق تقواهم تقوا دی فهل ينظرون انتظار نکی دا خلق الا الساعة مگر دا قیامت ان تاتیهم جراب شدیتا قیامت بغتتن گہا فقد جاء شرعتها یقین راغلی دی خلقو تا غٹ نخی در قیامت غٹ نخا نبی سلام غٹ نخا لکن فانا لهم نکم زیب وید دید پارا موکا اذا جاتهم چکل آغ دی تراشی ذکراهم ددید نسیت اغسطو فعلم نپوشا انه لا الہ الا اللہ چیکن نشتا حقدار د عبادت د الله نه سوا بل څوک واستغفر لذنبک بخنه غواړه د خپل خطا د پاره وللمؤمنین المؤمنانو سړو د خطاګانو د پاره والمؤمنات المؤمنو زنانو د خطاګانو د پاره والله يعلم ولا پیجنی متقلبکم استاسو د توراتو زیو مسواکم استاسو ټکانا ويقول الذين امنوا ویل با خلقو چی مان روړ دے منافقین لولا نزلت سوره ولنش نازلول یو سوره د جهاد په بارکه فاذا انزلت سوره کلا جنازل کله شو سوره محکمه لک حکم والا وذکر فيه القتال او ذکر کله شو پای کې حکم د جنگ رایت الذین وین بتا کسان فی قلوبهم مرض تلاغي پزنو کې مرض د منافقت ينظرون الیک ګوري بتا تنظر المغشی علیه پشان د قتل د اغچا سپاغ بیوشی راغلی من الموت د مرگ د وجه بداه د مرگ نه یریږي فاولا لهم ندید پر هلاکت طاعت پکار ودیل فرما برداری وقول معروف نونه کوینا پکاروا فاذا عزم الامر کله چې د معاملې قطعی فیصله وشوا فلو صدق الله کچری دی رښتینی ثابت شوی د الله په مخ کې لکان خیر اللهم دا بخام خادر پارا غروی فهل عسیتم یکنن تاسو نزدی ان تولیتم کچر تاسو مخ وارولو ان تفسدو فی الارض چه فساد بکوی پزمکا کی ان تولیتم پبل مانا والا کچر تاسو مشران شوی پزمکا کی نفساد بکوی پزمکا کی وتقطعوا ارحامکم وپریکوی بتاسو خپل نزدی رشتے اولئک الذین لعنهم الله دا خلق ته چې الله په دې لعنت کړي فعمهم نکان کړي دي وګونه ددي واعما بصارهم ولان دي کړي دي سترګې دي افلا يتدبرون القرآن نایا دي غور نه کوي په دې قران کې دا منافقین ام على قلوب اقفالها کنه دی پزلو جرندی دی ان الذين ارتدوا لیکن آغا خلق چې وړ دل د ایمان نه علی ادبارهم پخپلو شاگانو من بعد ما تبین لهم الهدى رستر دینا چې ښکار شدید هدایت الشیطان سول لهم شیطان خستکړی دیتا بد عملونه ددی واملا لهم او الله دې مهلت ورکړي نه ذالک بانهم داکار پدې وجه او شو چې کینندي قالوا اویل للذین کرهوا اغه چاته چې غیبت ګڼلې ما نزل الله اغه سوچ الله نازل کړی دي سنطيعكم من بها مخاص تاسو خبر منو فی بعد الامر فباز معاملہ کې والله يعلم والله پويږي اسرارهم الذي فرازنو فكيف نسنگ بوي حالت تدي اذا توفتهم الملائکه کله چې بسا اخلی دینه ملائکه یضربون وجوههم وخيب مخنددي وادبارهم شاغان ددي ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله دا پدې وجہ شي کیندي تابعداري کړی دا غسو چې الله غسکی وکرهو نفرت کړي د خلکو رضوانه د الله درزانا
فاحبط اعمالهم نلا برباد کل داغی عملنا ام حسب الذین آیا گمان دے دا خلقو فی قلوبهم مرض چداغی پزنو کے مرض دکینی دے ان لن یخرج اللہ اضغانهم چا اللہ بنخکار کی ند دی ولو نشاؤ کچر من غختی لاریناکهم دی بخام خاتا من خودلو دا منافقین فلا عرفتهم تبخام خات پیجندلو تا دی بسیماهم دی پنہو ولتعرفنهم تبخا مخادا منافقین فی جنے فی لحن القول لچالا کے پوینا پالش بلگئی واللہ یعلم اعمالکم اللہ پوئیگی ستاسو پاملنو ولنبلونکم من بخا مخا ستاسو ازمیخ کو یا مومنانو حتی نعلم المجاہدین منکم تردے پورش منگ جدا کو مجاہدین پتاسو کے والصابرین و جدا کو ٹنگیدن کی پتاسو کے ونبلو اخبارکم من بخا مخا کرکوٹ گورو ستاسو دا حالاتو ان اللذین کفروا یکنا خلق چو کفر کلے وصدوا خلق من اکلی عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا وشاق الرسول مخالفت کلے دا رسول من بعد ما رستر دینا تبین لهم الہدا چخخ کارشو دی دیتا ہدایت لن یضر اللہ شیئا دی اللہ تے اس نقصان نشی ورکولے وسیحبط اعمالهم اغب خامخا برباد کی دی طول عملنا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ خبر منے دا اللہ و اطیعوا الرسول و پیرویو کے دا رسول ولا تبتلوا اعمالکم مبربادوے پا مخالفت دا اللہ و دا رسول خپل عملنا ان الذين كفروا بشکا خلق چ کفر کړي وصدوا عن سبيل الله خلق من کړي د الله د لارنا ثم ماتوا بیادی ملشو وهم کفار دا سه حال کې چې دی کافر وي فلن يغفر الله لهم الله نه دی چې چری بدیو بخي الله دې نه بخي فلا تهنوا نم کمزورې کېږي اے مؤمنانو وتدعوا دعوت مور کوي للسلم روغي کولتا وانتم الاعلون تاسو بغالب یې والله معكم اللہ تعالی سره دے ولن یترکم غیبا چرنکمی اغب چرنکمی اللہ اعمالکم ثواب د عملونو استاسو کافر سره روغ مکو کا روغ کی توکا ته پیشکش مکوا انما الحیات الدنیا لعب ولهم یقینا جند دنیا یو لوب او تماشا دا وان تؤمنو کجتا ایمان روڑے وتتقوا تقوا اختیار کے یوتکم اجورکم دربکی تاسو تاجن استاسو ولا يسالکم اموالکم ان غواړي استاسو نستاسو مالونا ان يسالکموها کچره غدا مال استاسو نو غواړي فیحفکم دوی خبیدر نو غواړي ټول مال بدل نو غواړي تب خلو تاسو بیا شمتیاو کې ويخرج اضغانکم او اغباخ کار کی تاسو کینه ها انتم هؤلاء تاسو هغه خلک تدعونا تاسو دعوت در کول شي لتنفقوا در پاس خرچو کې فی سبیل الله د الله په لار کې فمنکم من یبخل نباز بتاسو کیا غدی چ شمتیا کی ومن یبخل سوک چ شمتیا کی فانما یبخل عن نفسه بیشکا غ شمتیا کی د خپل ځان سرا والله الغنی الله بیاجت دی وانتم الفقراء تاسو اجتمن یہ وان تتولوا کچر تاسو مخواړو یستبدل قوما غیرکم تاسو پزے ببل قوم راولی ثم لا يكونوا امثالکم بیا بغبل قوم تاسو غندنی بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا یقین مونږ تعالی کامیابی درکړې دا ښکارا کامیابی دا مدنی صورت ته دغه شانته لکوټي سخت احکام به پکې د حدیبی واقعات په دې کې بیانې کړي سورۃ الفتح اول آیت نن ماخوذ ده فضیلت د دې صورت صحیح بخاری حدیث ده
وګد حدیث ته سیدنا عمر فرمایي نبی سلام یوشپا سفر باندې روانو زم ورسره روانم ما ته تاسو کو جواب رانه کړ بدندل مې تو وی بیا پدریندل مې تو وی نه بیا جواب رانه کو ما وی عمر مور د تعارف کی درې زره نه بیسر نډر پیسې سره تاسو کو لیکن هر ځای جواب درنه کو بیا مې وخه ډیره تیزه کا تر دې چې ټول خلکو نه مخ کې کړه نظر پیاره کې ماشنه چې ما باره کې سایت راشي لږ سات تیر هو چې आवाज وکړو شاته نه یریدم د ما خیال جوړ ما باره کې قران راغی نبی صلی الله علیه وسلم میں وکړو نبی صلی الله فرمایي لقد انزل علی الليل سوره نن شپه باندې دا سورۃ نازل شوې ده چې هغه ما ته ډېر غوړه ده دا غسنه چې پاګې باندې نور لګي ثم قرأ نبی ولستو ان فتحنا لك فتحا مبینا دا سورۃ صحیح بخاری کې دا فضیلت راغله صحیح ده تفسیر سالبی لیکلی دي چا چې رمضان پاول شپه کې مانځ کې سود الفتح ولستو هغه بدغه کال باندې محفوظ ساتل شي پته نه لګي چې دا مسعودی سوکته مسعودی نه نقل مسعودی نه نقل کې روایت کمزور ده من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد صلى الله عليه وسلم فتح مکہ چا چې دا سورۃ الستو گویا کده فتح مکہ کې نبی صلی الله علیه وسلم شاملو خفاجی وی دا دروغ دي سورۃ الفتح مخکې حکم د قتال دلته زیر د فتح او سکینت ته چې قتال کو الله بغټه درکې شان د محمد صلی الله علیه وسلم دې کې ذکر کې بشارت ته پکې د فتح ان فتحنا لك فتحا مبینا یقین مونږ تعالی کامیابی درکړې دا ښکار کامیابی لیغفر لك الله دې لپاره چې الله تا توبه خي ما تقدم من ذنبك ستا مخکنه خطا وما تأخر استا رستنه خطا زم په معنا خطا د ګنا نه پیغمبر ګنا نه کوي ويتم نعمته عليك ابتا باندې خپل نعمت پوره کی ويهديك وتاکل کی صراطا مستقيما پنی غلار وينصرك الله الله بستا امداد کی نصرا عزيزا ناقابل شکست امداد هو الذي يواز الله غزات انزل السکینه تسلی نازل کړه په قلوب المؤمنین د مؤمنانو پزړو باندې لیزدادو ایمان در پر چې زیات شي ایمان مع ایمانهم د دې د ایمان سره ولله یواز الله په قبضه کې دي جنود السماوات والارض لخر د اسمان او زمکه وکان الله علیما حکیما الله پوهه او حکمت والے لیدخل المؤمنین دې دا پاره چې الله داخل کې مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمن خزي جنات ذات جنتون تا تجری من تحتها الانهار چې بېګي داغي دونو دلان دي نيرونه خالدین فیها همیشه به په دې جنت کې ويكفر عنهم دې لپاره چوري جي د دینا سیئاتهم د دې ټول ګناونه وکانه ذالک عند الله فوزا عظیما دا د الله په نزد لوی کامیابی ده ويعذب المنافقین دې لپاره چې عذاب ورکي منافقو سړو تا والمنافقات او منافقو خذتا والمشرکین مشرکانو سړوتا والمشرکات او مشرکانو خذتا اغدا سیدی ازوانین بالله چې ګمان کوونکې دی په الله ظن السوء او بدګمان علیهم دائره السوء پدوی باندې دی د بده گردشته دا دې پدیوی وغضب الله عليهم الله پدی غضب کړي په کافر او منافق ولعنهم اپدی لعنت کړي وعد لهم جهنم تیار کړي دي د پاره جهنم وساءت مسيرا ډیر ناکاره زید ورتلو د جهنم ولله جنود السماوات والارض یواز د الله په اختیار کې دی لخ کرے د اسمان او زمکه وکان الله عزیزا حکیما الله غالب او حکمت والے ان ارسلناک
بیشکا مونگا تلی گلی شاہدن گواہی ورکون کے دا حق ومبشرن و زیر ورکون کے ونزیر و یر ورکون کے لتؤمنو اے خلقو دیر پر چیمان روڑے باللہ و رسولی پا اللہ و داغ پر رسول وتعذروه امدادو کے داغ رسول وتوقروه عزتو کے داغ رسول وتسبحوه پاکی بیان کے داغ اللہ بکرتا واسیلا سوابگا ان اللذین بشک آغا کسان آغا صحابہ یبایعونکا چتا سر بیعت کی اے نبی صلح حدیبیہ کے لکی کردون دلان دے انما یبایعون اللہ یقین اغی اللہ سر بیعت کی ید اللہ لاس دا اللہ فوق ایدیہم ندید لا سنو دا پاس دے فمن نکسان چاچ بیعت مات کو فإنما ینکسو یقین اغا مات اخفل عہدو علا نفسی دا خفل زان دا ضرر دا پارا بیعت پا دے اوچ منگ بدا عثمان دوینی بدل اخلو لکہ چھ کافرو عثمان شہید کرے لیکن شہید نو فإنما ینکسو یقین اغا لوز ماتی دا خفل نقصان دا پارا ومن اوفا چاچ دا لوز پورا کو بما عاہد علیہ اللہ فاغی سوچ داغی اللہ صلی اللہ اس کڑے فسیوتیہ اجرن عظیما نغاب خام خادر الوی اجر ورکی سیقول لک المخلفون خام خاتا تبوائی اے نبی رست پاتی کڑی شوی منافقان من الاعراب دباند چیانونا سبوائی شغلتنا منگا مشغول کڑو اموالنا و اہلونا دخپل مالونو اہلو عیال زموارو نزکا در نردو فاستغفر لنا زمون پارا بخنو وڑا یقولون دیوائی بألسنتهم فخپل جبو ما آغسو لیس فی قلوبهم چردی پزنو کی نشتا قل او آیا فمن یملک لکم نسوک وصلری استاہو دا پارا من اللہ شیاد اللہ دا عذاب نسسیزو ان اراد بكم ضرا فچرغو والی استاو دا پر عذاب او اراد بكم نفعا یا او والی اغستاسونا نفع در کول نسوک داغی رستو کون کی نشتا بلکان اللہ بلکہ دے اللہ بما تعملون خبیرا فاغ سچ تاسو کوي خبردار بل ظننتم بلکہ تاسو گمان کو ان لن ينقلب الرسول هرگز برسول واپس نشید حدیبینا کافر بمړ کی والمؤمنون نمؤمنان به واپس راشي الى اهلیهم خپل کور والو تا ابدن چره چره وزین ذالک او خست کړي شوی دا ګمان فی قلوبکم تاسو پزړونو کې وزننتم او تاسو ګمان کو ظنسو ناکار ګمان وکنتم قوما بورا او یہ تاسو ہلاکی دن کی قوم ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ چاچی ایمان نلرو پا اللہ و پا دغ پا رسول فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا یقینا تیار کردے من کافرانو دا پارا وور تیز بلی دن کے وللہ ملک السماوات والارض یواد اللہ پہ اختیار کی دی بات سید آسمان نوزم کے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخی چاہتا چووالی سعذاب ورکی چاہتا چووالی دے اللہ غفور رحیم سیقول المخلفون خام خوائی برستو پاتی کلی شوی خلق مدینہ کی تاتا اذن طلقتم کرجتا سروان شے الى مغانم غنیمتن طرفتا لتاو خذوها دیر پاجتا سوا حاصل کے پاتی شوی بداوی ضرونا منگ پریک دے نتبعکم چی منگم تاسو صلی اللہ علیہ شو یریدون دیغوالی ان یبدلو چی بدل کی کلام اللہ دا اللہ خبرام قل لن تتبعونا وایا تاسو چرے مون سره مزه کذالکم قال الله من قبل دغشان خبره هو الله تاسو سره مخ کې نه کړی دا
چې چا جهاد نه کړ ولې باغ غنیمت اخلي وسيقولون دی بخامخوي بل تحسدوننا بلکې تاسو موږ سره حسد کوي بل كانوا لا يفقهون الا قليلا بلکې دین پويږي مگر معمولی قل للمخلفين ويا پاتې کړو شوتا من الاعراب د باندې چانو نا تدعون الى قوم تاسو بخامخارا بل لیکيږي جګړه د یو داسې قوم ته اولی باس شدید چې بسخ جنگ والوي تقاتلونهم تاسو خو بیا داغي سره جنگ جاری ساته او یسلمون یا باغی اسلام قبلی فإن تطيعوا کچر تاسو پیروي وکړه د حکم یؤتکم الله اجرا حسنا تاسو له الله درکې خیستا اجر وان تتولوا کچر تاسو مخواړو کما تولیتم من قبلکم لکه چې مخکې مخړو ولدي يعذبكم عذابا الیما تاسو له عذاب درکې درناک عذاب ليس علی الاعمى نمازور حکم نشته پړون باندې حرجن سو ګنا ولا علی الاعرج ان پګړ باندې حرجن سو ګنا ولا علی المریض دون په بیمار باندې حرجن سو ګنا چې جهاد نه پاتې شي ومن یطع الله ورسوله عبد الله ابن ام مکتوم پستور کو معذور ہو لیکن جنگ قادسیہ کے زغر یا چولے واغوی مال جنڈا راکے جنڈا وسره وا تب جهاد لا ومن يطع الله ورسوله چاچ پیروي وکړه الله او دغه رسول يدخله جنات نغب داخلي دي ته جنتونو ته تجري چې بيږي با من تحت الانهار داغه دغونو دلان دي نيرونا ومن يتولى چاچ مخواړو يعذبه على عذاب ورکی عذابا اليما عذاب درناک لقد رضي الله يكن الله رضا شوي عن المؤمنين د صحابونا مؤمناننا اذ يبايعونك کل چاغتا سره بیعت کو اے نبی تحت الشجره دونه دلاندې الله امام اپ کړی او سنی لګیا دی ونی ما په ګناګار دي فعلم ما في قلوبهم نغپوش دي د زړونو په حال فانزل السكينه عليهم نغپاغي تسلی نازل کړه واصابهم فتحا قريبا غیت نزد فتح وکړه حدیبیه الله فتح ویلي غټا وکنه او زه حکمتونه کې نشو دي و مغانم کثیرت نو ډېر شي غنیمتونه ورکړو یا خذونها چې دی به اصلي وکان الله عزیزا حکیما دی الله غالب او حکمت والا وعدکم الله الله تاسو سره وعده کړی مغانم کثیرتن د ډېرو غنیمتونو تاخذونها چې تاسو باغ حاصلوي فعجل لكم هذه داین عام تاسو ته تلوار درکو وکف بندکل اید الناس عنکم دخل بلا سنستاسنا ولتكونوا دلپارا چې شدا تسلی آیت للمؤمنین المؤمنان دپارا نخا ويهديكم صراطا مستقيما مضبوطوي تاسو پنی غلار واخرى يوبل فتحهم شام لم تقدروا عليها جتاسو پاغي باندې واستد مونده قد احاط الله بها بشک الله په خپل علم کې راګي رکړی دا وکان الله على كل شيء قدير الله په هر څه قدرت لرونکی ولو قاتلكم الذين كفروا کچره تاسو سره کافرانو جنگ کړي لولوا الادبار خامخا شاکړي ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بیا بدین مونږ دوست نه امدادي سنت الله الذي قد خلت من قبل دا الله هغه طریقه دا چې دا مخ کې نه روانه ده ولن تجد لسنت الله تبديلا تچر نشمون دې د الله طریقې دا پر اس بددل او هو الذي يوازي الله غزاد دې بل نشتا کف ايديهم عنكم چمنه کل لاغي لا سنا استا سنا حدیبیه کې وایديكم عنهم استا سنا سنا داغي نه بنکل د بطن مکه د مکه په واده کې حدیبیه کې من بعد ان ازفركم عليهم فاستدینا چې تاسو له پاغي باندې غلبه درکړې و دا خالد بن ولید هم لکړه وکنه وکان الله بما تعملون بصيرا الله تاسو عملون لدون کې ده هم الذين كفروا دا هغه خلق دي چې کفر کړي دي وصدوکم او تاسو یې من کړی عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه
والهدي معکوفا قربانی بند کړوي نبی اسلام عمره لروانو دی بند کو ان یبلغ محلا درسیدرنا خپل زیتا ولولا رجال مؤمنون کچرنه مؤمنان سړي و نساء مؤمنات مؤمن خزه پمکه کې لم تعلموهم ان تطؤوهم تاسو باغی و به خبره کې دلان دی اومګه فتصيبكم منهم نو برسی تاسو ته دین معرة الزام بغیر علم بغیر د علمنا نمون با تاسو د جنگ کولو اجازه درکړې وي والله د اجازه زکه درنکو ليدخل الله دې پر چې الله داخل کی فی رحمته من یشاء په خپل رحمت کې چره چوغالي لو تزیلوا کچریتی جدا شول لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما من بخا مخاذاب ورکوا خلقنا چې کفر کړي پدې کې درناک عذاب اذ جعل الذين كفروا یاد کا غواخ کله چې واچولو خلکو چې کفر کړي فی قلوبهم الحمیه وخبل زنو کې غیرت حمیت الجاهلیه غیرت د جاهلیت چې مکه ته نه پیدو بل کافر مشرک ورازي خدا مؤمن نه پرې هوت فانزل الله سکینته نلا نازل کړه خپل تسلی علی رسوله پر رسول وعلى المؤمنین فمؤمنانو والزمهم کلمت التقوى ادیه پابند کړل تقوا د خبره وکانو وحق بها واهلها دی زیاد حقدارو د دې او زیاد اهل د دې وکان الله بكل شیء علیما الله په هر چیز باندې پوهه دی نبی اسلام یو خوب لیدلو خوب تفصیل دی آیت کې شته خپل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق یقین الله په حق سره رښتینی خوب خېدو خپل رسول تا لتدخلن المسجد الحرام تاسو بخامها مسجد حرام تور داخليږي ان شاء الله امنین کچر الله غوړي پامن به محلقین رؤوسکم دا سه حال کې چخروین کې به د خپل سرونو ومقصرین ولندون کې به د وختو خپلو لا تخافون ويریږي فعلمنا خبر دے ما لم تعلموا فاغ سجتاسو پنے پویا فجعل من دون ذالک فتحا قریبا نتاسو لے داغی نمخ کے نزدے فتح درکلا هو الذی یواز اللہ غزات ارسل رسولہو چلے گلے دیخ پل رسول بالہدا دا ہدایت سرا ودین الحق ورشتنی دین سرے لے گلے لیظہرہو دل پارا چدے غالب کی دا رسول غالب کی علی الدین کله پټول دینونو باندې وکفا بالله شهیدا الله کافی گواه پورا محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم الله رسول دې والذین معه کم خلق چې دا غسر دي صحابه اشداء او سختی علی الکفار دا کافر مقابله کې رحما بینهم رحم دل دی پخپل قرانه کې تراهم تبوینی دی رکعن سجدن رکو سجدہ کون کے یبتغونا طلب کی فضلا من اللہ فضل اللہ ورضوان رضامن کیا داغ تلاش کی سیماهم نخددی امتیاز داغی فی وجوہم داغی پا مخونو کے من اثر السجود دا سجدون خدی تندی کے نا مخ کے ذالک مثلهم دادی تمثیل دے حال دے فی التورات پا تورات کے ومثلهم فی الانجیل اور دی تمثیل پا انجیل کے کزرعن پشان دیو فصل دے اخرج شطعہو چغخ پلتی غروباسی فآزرہو ناکلک کی نوی نوی تبلیغ شروع شو مدینی تلڑکلک شو فاستغلزا نبیاغ سخشی فاستوا بیاغ خبرہ برشی حکومتی شی علا سوقی ادرگی پخپلتنا یعجب الزراع دیر خوشالوی زمیدار چاچه دا فصل کرل دیر خوشالی گی لیغیز بهم الکفار
دې لپاره چې وسوځي په دې زړونو کافرو وعد الله الذين امنوا لوس کړي الله د خلکو سره چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات نیک عمل کړي منهم د دینه اجر وعده دې خبره لوز دې خبره مغفرت د بخنه لوز واجر عظیم او د لوی اجر بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات فتح وکنا حجرات کوټه ته ویلی شي کمرو ته ویلی شي حجرتن آداب پدې کې بیانېږي چې خلکو پیغمبر ته د کوټو نه بار आवाजونه مکوي نه پاکستان نه هو ته بالکل आवाज نه کوي یا رسول الله دې کمرې نه بوتره بهر نه کوي ته وته پاکستان نه आवाजونه کوي مخکې بشارت المؤمنین او صحابه ته داغي اوصاف بیان شو چې خپل مینس کې په بل ډیر رحم دي څلور ده کنه هغه دلته ایو چې نه بجنه ها ٹھیک ده کنه یو صورت ما مخکې عظمت شان د نبی سلام بیان شو دې صورت کې منکی داغه امت چې آداب پرې نه ده ادبونه او تغي دې صورت کې امور او ادب بخي چې خپل میانس کې اختلاف او جګړه ختم شي شرک فی العلم باندې هم تنقیدی سلورم آیت نه دانو ماخوذ ده سورۃ الحجرات فضیلت دې صورت دا ده سو تفسیر سالبی لیکي چې سورۃ الحجرات لستو هغه د بد الله د فرما بردار او نافرمانو برابر ثواب ملويږي خفاجی لګي حدیث موضوعی ده یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقدموا مخک کوي خپل رائے بین یدی الله ورسوله دا الله او غد رسول له حکم په مخک واتقوا الله دا الله نه یریږي ان الله سمیع علیم بشک الله اوریدونکو او پوهه ده یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم مپورته کوي خپل आवाजونه فوق صوت النبی د نبی صلی الله علیه وسلم د आवाज د پاسه د اخلاق دغه ولا تجهروا له بالقول اغتا پزورا आवाज مکوي کجهر بعضکم لبعض پشان د زورا ویناس تاسو بازو د بازو ته یو بل څنګه چې پزورا چغوي دا سه پچغه مو وایا ان تهبط اعمالکم اسنه چې برباد شي تاسو نه کوملنا وانتم لا تشعرون تاسو بس احساس نه ان الذين كنا خلق يغضون شيخ کده ساتي اصواتهم خپل आवाजونه عند رسول الله رسول الله سلام په خوا کې اولئک الذين دا خلق امتحن الله چې منتخب کړی الله قلوبهم زون داغي للتقوى تقوا د پاره لهم مغفرة واجر عظیم دې د پاره بخنه او لوی اجر دی باندې صحابه आवाज قدرتي تیزو ناغل نه راتل بیا جمعه ته کور جوړل ناشتو ایت سوال جواب شو داستا بارک آیت نه دی وی نبی صلی الله علیه وسلم ان الذين يكننا کسان ينادونك چې आवाज درکې تا من وراء الحجرات د کمرو د بهرنا بار البانډ چان وی محمد بار روزه صلی الله علیه وسلم دا بیزتی به کولا الله اکثرهم لا یاقلون اکثر دین به وقفوی ولو انهم صبروا کچری دی صبر کړي وي حتا تر دې تخرج الیهم چې د بخپل راوته وی لکان خیر لهم دا خامخادره پر غوربوي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان جاءکم فاسقون کچره هتا تاسو به ادبار سره بای ظالمان وی دا آیت د ولید باره کړي دروغ وي هغه باره کې نه دی کچه راشي یو سړی بنا باین یو اهم خبر سره دا عام قانون دی ها قران د ولید نوم نه لغسته فتبینوا داغه معلوماتو خط تحقیق کوي داغه خبره ان تصيبوا قوما اسنج تکلیف ورسی یو قوم ته تاسو نه به جهادن به خبره کې یو سړی یو خبره نه کوي تاسو کو کې داغه هلال شي پاګر باندې کې تاسو نه کې ناول تاسو کا صحیح معلوماتو کا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين شیبتا سو بخپلو کو باندې پیمانا وعلموا پوش یا صحابو ان فیکم رسول الله چې تاسو کې د الله رسول الله موجود دی بریلیان وی اوسم موجود دی مونږ یو او هغه علم موجود دی او وفات لو یطيعکم کچره هغه تاسو پیرویو کی
فی کثیر من الامر پډیر معاملو کې لعنتم تاسو بخامخه پډیر مصیبت کې انخله ولکن الله لیکن الله حبب الیکم الایمان تاسو ته ایمان خسته کو خوخ کو وزینه دا خسته کو فی قلوبکم تاسو پزونو کې وکره الیکم الکفر او بد احکار کو تاسو ته کفر صحابو ته کفر بد احکار دو والفسوق گناون والعصیان نافرمانی اولئک دا خلق هم الراشدون حاصل ہدایت والدی الله صحابه په هدایت کی ادي وینا مرتد شوی فضلا من الله ونعمه دا الله فضل او انعام سره والله علیم حکیم الله په حکمت والده اخلاق وان طائفتان کچره دوړل من المؤمنین د مؤمنانو اقتتلوا فقرنه کې جنگو کی فاصلحوا بینهما دغه پمنس کې روغو کې فین بغت احداهما کچره زیاتیو کې یو ډله د دینا علی الاخرى په بل ډله فقاتل التي نجنگو کې هغه ډله سرا تبغي چې هغه زیاتی کې حتا تفیء تر دې چې واپس شي لا امر الله د الله فیصله تا فین فات نه کچره هغه واپس شي د الله فیصله تا فاصلحوا بینهما نسلاو کې دغه پمنس کې بالعدل په انصاف واقسطوا ټیک ټیک انصاف کوي ان الله يحب المقسطين لیکن الله انصاف کون کی خوخي انما المؤمنون اخوه بشک مؤمنان په قران کې رونی فاصلحوا بین اخويكم نروغ کوي د خپل نور پمنس کې واتقوا الله ذا الله نيریږي لعلکم ترحمون درپاج تاسو باندې رحم وکړئ شي مؤمنانو کې به جنگ راځي او دا نه سوریا د عامه مجوړوا چې کور جنگو شو ته کور وډځيږي خبر لړ شي دکان ته ورسي دکان نه ګوسه ته ورسي کم کور کې جنگونه نه کیږي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا یسخر مسخری دین کې قوم یوډل د نارینو نه من قوم دبل ډلې د نارینو مخان دا چې دا نای دی او دا اجلال او دا بل او دا بل او دا بل دا خندانی مکوي اسا یکونو خیرا منهم شاید شاغید دین غوروي کې دې شستانه غوري ولا نساء من نساء نه د خذ نور خذ پورې خاندي چې وې دیتا او وې دیتا اسا یکون خیرا منهن شاید شاغید دین غوري د الله پنيز ولا تلمزوا انفسکم فیوبل عیب ملګوي یوبل بد موای ولا تنابزوا یوبل میا دوي بالالقاب پنا کار نمونو دا بډاره او دا ګټاره بیسا ډیر ناکار دی الاسم الفسوق د ګنانم بعد الایمان د ایمان نرستو ومن لم يتب سو کی توبنو باسی دی ګناونو نا اولئک داخلهم الظالمون خاص دی ظالمان دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا ځان ساته کثیرا من الظن د ډیرو ګمانونو نا دامو ای زما خیال داسي بشي ان بعض الظن کن بعض ګمان اسمن گناہ ہوئی ولا تجسسوا دیوبل عیب ملټوي دیوبل جاسوسي مګوي کوڅه کې دیو کې خیر کور کې جنگ شروع دی ورګه جسه چل دی جاسوسي حرام نه په اسلام کې ولا یغتب بعضکم بعضا قران کې دیوبل غیبت مګوي چې وتن نشتا دغه په غیر موجودګي کې دغه د بیزته پنځ باندې دغه یو غیب بیانې اکبل تینا ساتي او بیا هغه پویرنا غیبت نه دي ايو حب احدکم ایا هو خیفتا زکی او تن دا خبره اي یاکل چې اخري لحم اخيه وحد خپل رور میدان داسه حال کې چې غمړوي فکرهتموه تاسو خدا بدګنه واتقوا الله لا الله نيریږي ان الله تواب الرحیم یقین الله ډېر توبه قبل ان کې مهربان دی یا ایها الناس خلقو انا خلقناکم یقین ممتاسو پیدا کړی من ذکر و انثى د یو نارینه او یو زنانه آدم او حوا نه نو څوک برخته نه ټول یو شی وجعلناکم شعوبا ممتاسو تقسیم کړی شعوبن په خاندانونو کې وقبائل او په قبیلو کې دا پښتنو کې بلا قبیله یو سبزی دي لاندې بګي بیا سربند بیٹن دي ورغشته بل لتعارفوا تقسیم می ولې کړي د دا پارا چې یو بل پیژنې خپل نسب پیژنې ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقین پتا سو کې زیات عزت مند الله پنځ هغه څوک ته چې تاسو کې ډېر تقوا دار وي ان الله علیم خبیر یقین الله ډېر پوهه او ډېر خبردار دی
منافقانو حالات قالت الاعراب آمنا باندې چان وای چې مونږ ایمان وروړل قل تورتو وای لم تؤمنو تاسو ایمان نه وروړل دځونه ولکن قولوا لیکن وای اسلمنا مونږ پیروي کړل دا اسلام وروړل په ظاهر ولما يدخل الايمان فروسان داخل شوی ایمان فی قلوبکم تاسو پزونو کې وان تطیعوا الله ورسوله کچه تاسو خبر منه د الله او د رسول لا یلتکم من اعمالکم نغبنم غړي کې تاسو دا عملونه شي نسنیم غړتیا ان الله یکن الله غفور الرحیم انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان خو بس دغه خلق دي امنو بالله ورسوله چاغي په الله او دغه پر رسول باندې ایمان وروړو ثم لم يرتابوا بیا پشک پرین وطن وجاهدوا جهادو کو باموالهم پخپل مالو وانفسهم پخپل نفسونو فی سبیل الله الله پلار کې اولئکم الصادقون دغه صفاتونو والا خاص دي رښتینی دي قل او آیا دي منافقانو ته اتعلمون الله آیا خبروي تاسو الله بدینکم پخپل دینو الله تخپل دین خیا والله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله خبر دے باغ ته اسمان نو اسمو کو کی استاد ایمان خبر دے سړیا والله بكل شيء عليم الله پار سپو دے یمنون علیکم دا منافقین زبادی پتا باندې ان اسلمو دې خبر چې د اسلام قبول کړي دا زباد نه کوي منګ اسلام قبول کړي منګ اسلام قبول کړي لا تمنوا قل لا تمنوا علی اسلامکم او آیا مزباده پما باندې خپل اسلام بل الله یمن علیکم بلکې الله پتا سوز باد نه کوي ان هداکم للایمان چې تاسو له توفیق د ایمان درکو ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی ان الله یعلم یقین الله پویږي غیب السماوات والارض فغیب د اسمان او زمکو والله بصیر بما تعملون الله لذن کې راغ سوچ تاسو کوي